د کراچۍ نه تعلق لرونکي د 3 کالو ماشومې سره زیاتې او بیا قتل. چې وورئ حیران مشئ، د 3 کالو ماشومې سره زیاتې او زیاتی نه پس قتل. حیران بشي چې موږ په کومه معاشره کې اوسیږو، حیوانانو سره اوسیږو او که انسانانو سره اوسیږو. لکه د 3 کالو ماشومې باندې هم خلک خپل هوس چې کوم دی ختموي. حیران بشي او دا سوچ په مو کې چې یاره مونږه محفوظ چرته یو. لکه یو انسان دی هغه په د 3 کالو ماشوم په یو معاشره کې محفوظ نه دی، نو په دې معاشره کې به وخت څنګه تیریږي، سړی دا فکر یوسي. خیر راځو ډیټیل طرف ته. کراچي قایدآباد کې د 3 کالو ماشومې سره تاسو له په سکرین باندې هم دا تصویر ښکاري، د 3 کالو ماشومه د زیاتې او زیاتې نه پس قتل. د دې پلار بیان جاری کړی چې زه کور ته راغم د ډیوټۍ نه، چې راغم نو کور کې مې دا لور نه وه، زه بهر راووتم ټول کورونو کې مو وکته، بیا نه وه، چرته هم نه وه، ډېر ورپسې وګرځېدم لارو کوڅو کې نه وه، خو بیا چې ووایي چې فلاني ځای کې لاش پروت دی. وایي زه چې لاړم نو په بورۍ کې دننه لاش پروت و. وایي ما چې وکتل چې دا د ما دور دغه بورۍ مې راوچته که هسپتال ته په منډه تللی وه. هسپتال ته مې چې ځان رسولی ډاکټرانو ویلي چې دا خو وفات شوې ده، دا خو مړه ده. لکه هغه لور چې وایي ما هسپتال ته یوړه، نو هسپتال کو ډاکټرانو چیک اپ نه پس چې ما وکتل نو ډاکټرانو راته ووایي چې دا خو مړه شوې ده، دا خو مطلب بیا هغې نه پس بیا پوسټ مارټم کیږي، بیا د هغې ټیسټ وغیره کیږي. نو د 3 کالو ماشوم وورئ جي کراچي قایدآباد کې. بل یو بل کیس هم شو په فیصل آباد کې چې 8 کاله ماشوم د 8 کالو ماشوم د هغه لاش په باتروم کې راووتو چې هغه سره هم لا زیاتې شو. د 8 کالو ماشوم لاش په باتروم کې راوځي او چې میډیکل ریپورټس راځي نو هغه سره هم زیاتې شوي. د 8 کالو الک ماشوم نه الک سره او د 3 کالو ماشوم دی نه مخکې پرون بله ورځ په سرګوده کې د 9 کالو ماشومې سره مطلب د هغې لاش بیا په یو دوکان کې راووتو. پولیسو هغه 15 واړه کسان گرفتار کړي چې یو پکې بیا CCD والا ختم کړو، ارسلان نومې هلک و. نو حیران به شي یار چې انسان چرته لاړ شي، دا په چا باندې انسان ټرسټ وکړي. د 3 کالو ماشومه چې په کوڅه کې نه ده محفوظه، نو سړی حیران شي یار. داسې واقعیات چې کوم دي دا اګنور کول نه دي پکار. د دې خلاف قانون لم پکار چې ښه سټریک اکشن اخلي او ګناهګار چې یو چوک کې راځوړند کي کنه، یو چوک کې ردی دا ګناهګار راځوړند کې خلکو له وایي چې راشي ولې سمسار کوي په کاڼو باندې، نو بیا به څوک د داسې قسم جرم سوچ هم نه کوي، خو چې قلیام په یو چوک کې ولا سزا ملو شي د دې مجرم ته. خیر CCD والا چې کوم دی خو ډایرک ختمي کس ختمي ډایرک. خو اوس حیران بشي، د ما د ویډیو مقصد یو خو تاسو له اپډیټس درکولو او بل پچا باندې هم ټرسټ مکوئ. خپل وړې ماشومان مړه د 2 کالو ماشومه هم بهر داسې کول او مه پرېږدئ که چېرې بهر لوبو له ځینو د خپل نظر لاندې ساتئ. ګورئ یې چا سره ناسته پاسته کوي، چا سره کینی او لوبو له په خپله بودئ، د خپل سربراهۍ خپل مطلب د خپل نظر وړاندې د هغه لوبې کوي او چې لوبې کوي واپس په خپله کور ته راولئ. نو دا اپډیټس لکه اکثر مونږ چې واړو نو هغه ټایم خو مونږ به چې ټي وي ته ناستو هغه ټایم خو موبایل یې وی نه، کمپیوټر نه وی نه ورته ګیمونه به مې په کول. نو مور به راله اکثر وی چې ځئ چېرته بار وموځئ لوبې کوئ که نه. نو اوس ماشوم له داسې هم نشي ویلی چې ځئ که نه بار وځئ بار لوبې وکئ که نه. بار ماشټر اوس لکه میاندې وایي چې بس راځئ دننه لوبې کوئ، دننه دا کور په بله واړوئ خو بار موځئ. او فزیکل اکټیویټیز زمونږ کم شو په دې وجه باندې چې بهر اکټیویټیز کیږي نه، بهر محفوظ یې نه، ماشوم محفوظ نه دی، ماشومه محفوظه نه ده. نو بس الله دې زمونږ په حال رحم وکړي او بیا مونږ وایو چې یا الله په مونږ باندې ښه مطلب باچا راولې، په مونږ باندې داسې باچا کښېنې چې مونږ باندې رحم وکړي. نو دا زمونږ کرتوتونه د رحم واله نه دي. خیر دا اپډیټس دې حوالې سره که ستاسو رایې وي کمنټ لازمي وکړئ.